او دا هغه ړوند قوم دی چې دا دلته یو مولا دی غامدي ورته وایي، جاوید احمد غامدي. د دې ځای غټ غټ ملایان هغه نه وایي چې دا منکر حدیث دی. والله که دوی ته تر اوسه دا پته شته چې جاوید غامدي څوک دی، هغه منکر حدیث دی که نه؟ انا لله و انا الیه راجعون. جاوید غامدي لکه څنګه چې ته نه منې داسې موږ نه منو، خو د نه منلو وجه انکار حدیث نه دی، هغه ټوله حدیث مني. سو سړه هغه موږ ګمراه په دې باندې ګاڼو چې هغه د دین چې دی نظام نه ګڼي، هغه ستا په شان پرستش ګڼي دا دین. د هغه د ګمراهۍ بنیادي وجه دا ده چې هغه وایي دین قانون ته نه وایي، هغه وایي چې د الله نظام قانون ته نه وایي، د دې حکومت سره کار نشته، حکومتونه به انګریزان کوي، مسلمان به صرف به داسې خانقاګانو کې ناستې غوته دا به کوي. په دې ګمراه دی چې هغه نظام نه مني. هغه وایي چې سیاسي نظام د دین نظام سره تعلق نه لري. او تعالی له اوسه پرې دا پته نشته چې منکر حدیث دی که نه، هغه ټوله حدیث مني. او دقه شی چې دا کومه ګمراهي دی وایي دا یې رایستې هم دغو روایاتو نه ده. جمهوریت هم مني، هغه وایي چې ټیک ټاک کی کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں. دا ملایان نو دا به ما ته څنګه کافر نه وایي؟ دوی ته اوسه پرې دا پته نشته چې فلانی منکر حدیث دی او که. بهرحال ما ته خو د دنیا چې څوک څه نوم اخلي دی، دا قرآن به صحیح بیانوم چې ما ته کومه د دې حقیقت معلوم شوی دی او ځان مې پې معلوم کړی دی او لګیا یم ورپسې. لکونه روپۍ هم لګوم او هغه کتاب را غواړم چې پوهېږم چې په دې کتاب خلکو بیانت لګولی دی او په طریقې د دنیا نه غیب کړی دی. زمونږ تبلیغیان وروڼه چې خفه نه شي، تبلیغیانو وروڼو کې هم ډېرې کم چا کې نشته، هر چا کې دي، خو د تبلیغیانو مثال چې موږ ورکوو د دې دا مطلب نه دی چې نورو کې نشته، خو یوه خبره وي هغه خلکو ته ښکاره وي. د تبلیغیانو خلاف چې څوک کتاب ولیکي که نه، نو کتاب چې ولیکي شي هغه یا 1000 دانې چاپ کېږي یا 2000 دانې چاپ کېږي، خو چې ډېر مالداره سړی چاپ کړي 10,000 دانې دي چاپ کړي، دې نه زیات خو نه چاپ کېږي که. نو تبلیغیان چې خبر شي چې زمونږ خلاف کتاب لیکلی دی، نو یو مالداره تبلیغي د ثواب په نیت لاړ شي، مکتبې والا ته وایي چې یاره جي کتاب لیکلی شوی دی او ډېر مې خوښ شوی دی، دا چېرته میلاوېږي؟ یاره جي دا موږ سره دي، یاره جي څو نسخې مو چاپ کړي دي، یاره جي دا خو 2000 نسخې چاپ کړي دي، یاره جي دا خو ټولې ماله راکې او ښې په ګټې به یې دنوالمه. نو بس هغه خو زړه کې ووایي چې د بهی هغه ته خو پیسې په کار دي، هغه ورباندې 2000 دانې ټولې خرڅې کړي، دا یوسي وایي سوځوي یا یې چې سمندر ته وغورځوي، بس هغه کتاب ناپید شي. راتلونکي خلکو ته بیا هغه سترګې چشمې ماتې شي. دقسې د قرآن چشمې چې په کم موسم کې پیدا شوي دي، دې ملایانو هغه سترګې ړندې کړي دي. دا کافر دی، الله دا ګمراه دی، الله دا منکر حدیث دی، الله دا جبریا دی، دا پلانکی دی. پتو د ملایان راغونډ شي، خلک وایي چې دا خو رښتیا کافر یاره دا دومره ملایان چې ورته وایي چې کافر دی. بس هغه حق له بیا څوک نه ورتېرېږي.